أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 50 وَإِذْ قُلْنَا يَا كَاچوي مُنگا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوتا اسجدوا لآدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تا فسجدو دے طول سجدو کرا الا ابلیس مگر ابلیس نو کرا نو سو اہم پوائنٹ نمبر اول انسان اللہ تعالی معزز مخلوق پیدا کر او د معزز کېدل فرشتو ته ظاهر کړل په دې طریقه چې پداو په فرشتو دواړو باندې ټیسټ وکړ سورہ بقرہ کې واقعہ ذکر ده وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه اللہ تعالی آدم علیہ السلام ته د شیونه نمونه وکړ فرشتو ته already دا نمونه معلومو خو بیا الله یې ټیسټ واغسته د استعمال چې نوم خو د شی تعالی درځي چې صادر وي ورته یا شال وي ورته یا ټوکر وي ورته او فرشتو لم درځي حکمت سره نو څو کې د فرشتو په نیچر کې خود دې به استعمال حاجت او ضرورت نشته نو چې په نیچر کې کوم شی نه پوي یم نه پي صحیح شو او د آدم علی السلام په نیچر کې دې به استعمال ضرورت نو هغه وی دا د بدن کور کولو لپاره دی صحیح کټوي یادېګ دانم آدم علی السلام ته خدای وکړو فرشتو ته معلومو حکمت دوارو نه او تاسو ویل دې دیګ یا د کټوي حکمت سره نو چې فرشته خوراک تا او پخلی ته محتاج نه دي نه تا ځنو پارک دی نه بل پارک دا صحیح همون خضوع مونږه محتاج ورته لہذا چې کوم شی په فطرت کې او احتیاج لري necessity is the mother of invention necessity is the mother of invention سره په خپل یو طریقه جوړ کړي صحیح چې د دې شی د پوره کولو لپاره څه طریقه رسول پکار دي یا دا شی څنګه استعمال وشي نو آدم علیه السلام وی چې دا خو دا دیګ دا د کچشه د پخولو لپاره استعمال دی شي چې د خوراک قابل ګرځي صحیح نو الله تعالی فرشتو ته وی چې د انسان په پیدا کولو کې یو حکمت داوم دی چې د خدای کائنات په څنګه استعمالي صحیح نو دا فضیلت دی چې کائنات په څنګه استعمالي یوټیلایز کړي دا فضیلت دی نو سیف اللہ خانہ کله کوالیفیکیشن خو یو بنده کی وی کوالیفیکیشن یو بنده کی وی د اتارټی په نسبت باندې هغه محترم او معزز وي خو نور خلک داغه منلو ته نه تیار اتارټی ته معلومی چې دا سړی نابغه دی گورنمنت ته معلومی یا والی ته معلومی چې دا سړی دا ډیر پوهان سړی دی نو هغه خو احترام ورکړي خو جنرال پبلک ته یا کارندگانو تا یا عسکرو تا هغه ته دا اهمیت نه معلوم او نه معلومه ول غواړي لہذا چې کوم عزت هغه مستحق وي نو هغه عزت ورته عسكر نه ور کوي نو التبیا اتارټي حکم کې عسکرو تا چې د سلامي کوي دغه څه کوي سلامي ورته کوي ټول په پرېټ کوي مخکې به تیرې ګاډ افغان شي ورته چې دین نابغه ته بس کوي ګاډ اف آنر ورته کوي پروتوکول ورته کوي نو دا غي په نظر کې اهمیت پیدا شي خو لوی سړی دی تاسو چې دا خو لوی سړی دی نو هر څه د آدم کوالیفیکیشن یا اهلیت هغه الله تعالی په دې ټیسټ باندې ظاهر کړ هر څه د فرشتو په نظر کې داغه معزز کار کولو نو ورته سجده وکړ ورته داولی کړه ورته یې سبا کوي ورته سجده وکړه دا خو یو پوینټ دویم پوینټ
سجده دو قسمه یو تعظیمی یو سجده د عبادت. سجده د عبادت د الله نه علاوه بل چاته جائز نه ده په هیڅ شریعت کې. د ټولو پیغمبرانو شریعت کې د عبادت سجده دا خاص چا لپاره؟ الله لپاره. هر چې سجده تعظیمی و دا په بعضی سابقه شریعتونو کې جائز و. زمون په شریعت کې نه د تعظیم سجده جائز ده نه د عبادت سجده جائز ده بغیر د الله نه، بلکہ سجدہ خاص ہی عبادت پورے دوس سجدہ سے پورے خاص کا دا تعظیم نے سجدے تصور نہیں دوس نو سجدہ خاص ہی دا عبادت پورے اور عبادت کی عبادت جا دا اللہ. درېمه نقطه چې دا حکم د سجدې فرشتو او پیریانو دواړو ته عموماً د فرشتو ذکر کیږي د پیریانو نه کیږي. همیشه د فرشتو ذکر کیږي د پیریانو نه کیږي. ځکه واړه خلک چې وي دا د لویو خلکو په تابعدارۍ کې مراد دي ارمنټ لوی خلکو په تابعدارۍ کې جیسے مراد دي. اوس د نثار احمد د کاکا زوی چې تاسو رئیس دی صدر جمهور دی صدر جمهور دی ناغله کې فریجان په میوان کې دعوت ورکړه نو دعوت خو اغله ورکی چې کرځای صاحب تبه زما ملمه په فلانه ورځ باندې صحیح نو کرځای صاحب کو مدعو دی سپیسیفیکلی خو هغه سره امریکني ګارد برطانوي ګارد د ناټو آرمی خپل استخبارات صحیح او افغانان ورسره تو صحیح او د کندهار والی د فریجان خوښ دی کنه دی خوښ او چې صدر جمهور راځي نغه ورسره پروتوکول کې نو دا واړه خلک بیالوي سره طبعا مراد دي واړه خلک بیالوي سره طبعا مراد دي. یا چلو یو بل مثال ورکړو لکه فریجان شیرشاه ته وې چې ته به زما کور کې ما سره ډاله فریجان دا کار کوي نه ډېره مودې شوې بس کړي دي بل کور کې خپل دواړه مېند ورته ډېره مودې شوې تاړو قاضي سره دعوت نه ورکړي دته ماوي فریجان د جتاز کور رانه شیرشاه ته مې فریجان وی چې ما خو ته د حج دتلې دا غینه مخکې مې وی چې دا کلاس والا بټول دا وغواړم دعوت دو درې واره مې دا پروګرام کې ما هغه وی چې شیرشاه کوئی نه مکو دا به شیرشاه وی چې دا واده ته زما نو دا ډوډۍ مکوا زبنین صحیح نو ما بیا تا پورې لږ کوتره ما ته وی مې واده په دې غړي ورته نو دا پیریان دا طبعا مراد فرشتو سره طبعا او ابلیس دا خو د پیریانو د زمرې مشر دی دا د پیریانو زمرې مشر دی نو دیم انکلوډ دی حکم کې دیم نو اوس پته ولګی دا چې ټولو فرشتو بلا استثناء without any exception او ټولو پیریانو but with the exception of iblis دې ټولو سجده وکړه آدم ته خو چاو نکړه بس صرف ابلیس نکړه otherwise ټولو فرشتو وکړه 100%. ابلیس اصلا پیرانو په جمله کې نه پیرانو مشر دی ټولو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ آیات کا چویم فرشتو دا اسجدو سجدو کئی آدم تا فسجدو دے ټول سجدو کړه الا ابلیس مگر ابلیس نو کړه کان من الجن دیو د پیریانو د زمرې څخه قرآن په خپل وایي چې له سو
کان من الجن ودید پریان د جملې څخه نو باید چې سجده کړي وي ځکه چې دا حکم دیته متوجه دیته هم اپلایو دا آرڈر دیته هم شوی خو الله فرمایي چې کان من الجن ودید پریان څخه ففسق عن امر ربه فسق د طاعت او د اوبیډینس نه وته ته وي چې د اوبیډینس دغه چې د اوبیډینس هغه حلقه د خپل سټ نه وباسي د اوبیډینس حلقه یعنی means حلقه وسطا په سټ کې means you were an obedient person but suddenly something happened to you and you became disobedient and you took away that halqa from your neck چې تا د خپل سټ نه هغه د اوبیډینس حلقه وستا نو دې معنا دا چې د ابلیس سره خسړیو د ابلیس سره خسړیو یکای خدای و گمراه شو ففسق عن امر رب ذکر دا ټیسټ وی نیک سړی وی یکای څه مصیبت شي دا څه گمراه شي بیا دا په شان گمراه څنګه پیدا کی ته دی وجه کومه په هر مانځ کې بار بار وایي چې اهدنا الصراط المستقیم خدای په دې نه غنار مو ساتي الله تعالی ګډوډ نشو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وان احدکم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبين الجنه قدر شبر فيسبق اليه القدر پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو سړی بداسي ټول عمر به عمل کوي جنتی عمل د داو د جنت مېس کې یو لیش تاسو لیش وای یو لیش فاصله به پاتې فيعمل بعمل اهل النار ناګهانه د جهنمی عقیده خپل کی فيذهب الى النار جهنم تراشي الله ولې بچ ساتي نو دیو جنا هر مانځ ته خدای نه غواړو چې اهدنا الصراط المستقیم خدای په دې نه غلا مو ساتي چې دینه ګډوډ نشي چې دې نو سکان من الجن ففسقان امر ربي دیو د جناتو څخه یکا یک د اتباع حلقه د اطاعت حلقه هغه د خپل سټ څخه اوستا او ډیس اوبې دا الله حکم دی ډیس اوبې بس کوم ټیسټ د کامیابی د پاره د کامیابی هغه ټیسټ هغه فیل د کامیابی هغه ټیسټ هغه ټول ټیسټ نه پاس کړو اصله ټول ټیسټ نه پاس کړو بس اخیری فائنل ټیسټ انا فرمانیو کړه الله تعالی او پیدا سابق امتحان ټول ختم شو ولې باندې چې بیا مکلف کی کان من الجن ودید جنات سقا ففسقان امر ربي د فسق معنا دې ته ویل شي باغی کې دل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مجک منګک د منګک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وړو کې فاسق وای وړو کې فاسق فوسقا حضور علیہ السلام یو حدیث کې فرمایي چې کله د شپې وکیږي هغه زمانہ کې رڼا د پاره د تیل یو دیوه وه د تیل او تیل بم عربو به آل او آیل بلو مونږ په شمشمو تیل بلو چې څو پر د خاور د تیل نو کیروسین آئے نو سبم بلو د شمشمو تاسو یاد دي کنه پرېجن تاسو وخت نو ایمان تاسو ډېر دلی بلب خلک مخکې زمون په وخت یو چې بل خاص تایید په سارا کې بجلی نه و نه کیروسین آیلو بس هم دغه شمشمو تیلو دا د خاور په یو دیوه کې چولیو یا د کانټر د دې یو باتی به جوړ کړي و هغه پای کې پرتا و هغه تیل هغه باتی د قتل او د توبه لیدل صحیح شو دلته به سپېږ مې وته نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله ود کېږي نو دا دیو مړه کوي دیو څه کوي مړه کوي یو خدا چې دا اسه فضل اسراف دی ضرورت نشته بیزای اسراف دی او دغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چرته پوهه ستا دا وړو کې فاسق دغه په نه کار کې کاری اسانه د باطل دی بلې غاډونی سره تیر د غاړي ها استا بلستو دی وردن نشي پیغمبر علیہ السلام هیڅ پتی کېږي ټول کور به درسو دی اوس بیا پاغه باندې بلیم مو یا ټول دا دیوان مړه کوله ځکه د منګه خو په نه کار کې کاری هر شی ټول ترسي کني راځي کته پکاري کني پکار خو بس په کې اخلي د دې وجه ورته پوهه سکا چې د هر وخت د اطاعت حلقه د سټ نه کې هر وخت باغی دی یو وجه پوهه سکا ورته
कान मिनल जिन्नी उदित जिन्नात सका फफसकान अमर रब्बे दे फासिक से बारिश दामर परवरदिगार पलना नो अल्लाह ताला फरमाइश दे गोरा तो द खुदाई दीर नजदीक कद शैतान सुगवाड़े से खुदाई तेरे नजदीक के शैतान था खुदाई ताला अल्लाह ताला फरमाई दा शैतान खुद खुदाई बागी दे द खुदाई यो सरीह हुक्म चे हिस इबहाम और एम्बिग्विटी पके नवा कला को सड़े दा पली वाखली चे खजन मा वीगी निस्तासो मकसद डाले उस उसजुदु li आदम आदम तो सजदा के देखो द मकसद खबर निस्ता दा खुद रोज रोशन और वाज़िह और अयान हुक्म दे चे सो का बकी दिन तावीज़ की जरूरत निस्ता अल्लाह ताला फरमाई कि तुमरा वाज़िह डिसओबीडिएंट गंद तारा शर्म ने बनी चे वापस रवाने हो अल्लाह बगावत के मुंतव अफतत्तखिज़ून आयाता सुजोड़वे दा शैतान व ज़ुर्रियतहु औलाद औलिया मिन दूनी तासु दई जोड़वे औलिया दोस्तान मिन दूनी बगैर ज़माना ज़मा मुकाबला की वहुम लकुम अदुव्वुन हालांकि दुश्मन दुश्मनान न द प्लार दुश्मन द सड़ी दुश्मन वी चे कम सड़े स्ता द प्लार दुश्मनो आगे चे तप दोस्ताय बांध रहा उन्हीं से न असल खंदार खलक बसवे सही यो सड़ी स्ता द प्लार भी इज्जती करेगा यो सड़ी स्ता द प्लार पे इज्जत ला सचोले दे सही औता अगर चे बस अगर आजिम तौर तखान दे ओपक के अस्सलाम वालेकुम सर न खलक वो तो दे सड़ी इज्जत लानत जगह दगा कस्त दारे और सर पसीने में लाएगी दे सड़ी दर प्लार तो डक बाजा की भी सती करेगा सही सही देखा ना द देव जब जमून पख्तनों की दुश्मनी की उशी न को रोग उशी हम अगर ताल्लुक और अलाक़ा न पैदा कर खलक सही दाव इधर गैरत उसूल खिलाफ ठीक है योबल हारम कौना सको योबल हारम कौना और दगा वजह कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहशी इब्न हर्ब तो क्या था चाचा हजरत हमजा शहीद करो और बदन वाला टोल अंदामुले वाला कटकड़ियो मुसलमान शो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्ते हुए वे वहशी कल जमा में फल की सिनास के माता देर मखामख मके नमाना पे साइड नासिया यानी पदास तरफ नासिया पर जमा के जो जमाना जरूरत बढ़ने लगी से कभी इंसान की दा कमजोरी दा सीधे की हैजान पैदा की कल कल जोड़ कैसे ठोकर सी सजा अगर दरा नक्शा अगे देख के आओ गुर्दी न ये क्या न मोबाइल से माना सीधा से हरकत ही अल्लाह पाक से कहते मुसलमान शे मसलन से मां ब्रेड के हैजान पैदाशी बल्कि जमान देन के ख्याल उमरा इस्लाम मुताल्लिक बद न अल्लाह बदी बाने खफशी न का खबर आला चतदा से वहशी इब्न हर्ब बमदा से कोई जो साइड तमनास तो कि पैगंबर बागत न कतल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहशी इब्न हर्ब बदा से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कतल मीने मीने बाने और जब पैगंबर सलाम बदा से दर्श के मुखदा से कर दो नौशी में हर गुजर प्यारे पाबंद सड़े कान मिनल जिन्नी फफसका जका खल्क की हयादारी हुआ खल्क अवस दा दुश्मनों खरे चीज करता दा मड़ी मड़ी चीजें गई सही मुंह दा जनावर दी यानी दुश्मनाई पावारा मुंह दा सब जमों पख्तनों की दा जनावर दी बस मड़ी अपना खुद आगे जान का पर कैरेक्टर भी ये कैरेक्टर्स है ना द इक्वल कैरेक्टर्स भी कैरेक्टर्स इन अ सेंस नंबर 1 द खपल दुश्मन मासूम बाने लास में उछते सही द खपल दुश्मन द कोर जनाना कचा तक तकलीफ भी अगर बे सपोर्ट तरस तर कैरेक्टर खबर है सही तर और दास के किरदार न दास शो द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो द अकाद हुए अबू सुफियान इब्न हारिस सो अबू सुफियान इब्न हारिस रजी यो मशहूर अबू सुफियान दे रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू सुफियान इब्न हर्ब दर पैगंबर सलाम सकद आकाज हुए अबू सुफियान इब्न हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु दर पैगंबर सलाम दे कार सको हुजूर सलाम तो ढेर बड़ी बड़ी खबर कोली और सिबिया कल मदीने मनवरे दरागे ईमान रावड़ो दे पारा हजरत अली हम आकाज हुए सो हजरत अली न अगवरता नवरते दा आकाज हुए असे ताल छ मक्का के मुंगो मक्का के दार अल्लाह पैगंबर मक्का के दार अल्लाह पैगंबर मक्का के पैगंबर को न मना दा आकाज हुए दे और दा आकाज हुए हम ये शर्म नजर से ताऊ आप हमाकत बको चकम बा नूरो गुंडगान को ताला शर्म नजर अगर इस जवाब में वर्त वेद आकाज हुए उसमें और लबोजा मुआफी थे वाला कदमों ने की प्रयोजन ईमान पर आया
ایمان راوړو ایمان راوړو سوره عمر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بیا پاتې شوی او ما حضور علیه الصلاۃ والسلام سره چې سترګې نه لګولې صحیح ځکه ما چې خپل ماضی باندې نظر واچو چې ما د خپل کازو ته څومره تکلیفونه ورکړو ما له حیا راځي د سره سترګې څنګه ملاو نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درس کې بناستم نو حضور علیه السلام ته مې قتل صحیح او پیغمبر علیه السلام سترګې راوړل نو ما نظر بیا مې در نظرونه دې ته وایي کیریکټر دې ته وایي کیریکټر حیاداری مروت غیرت حیا موږ نه خو دغه شی په وخت کې موږ سپین سترګې شو که څنګه شي شو ده نه اوس خلک سپین سترګې شو مروت لاړ غیرت لاړ حیا لاړ او چې دا درې واړه شیونه لاړ شي نو انسانیت ورته لاړ شي دا انسانیت نه پاتې کیږي سیف الله خان استاد ما دې خبرو سره اتفاق شته کې نشته افتتخذون آیات سنسید و ذریت اولاد اولیاء دوستان من دون زما مقابلہ کی وهم لکم عدون حالانکہ داستان دشمنان دی او څنګه دشمنان دي الله تعالی وی وړو کې دشمنی نه دا کړي نه صرف دا چې ستا نیکته سجده وکړو د الله حکم پامال کړ هغه ډیګریډ هغه ډیګریډ هغه بیزت کوي بیزت یې وګڼو ځکه هغه ورته سجده نه کوله هغه ځان کم تر وګڼو انا خیر منه درته نه ډېر به دا څه شی دی دا یو وضاحت سره الله تعالی انا خیر منه زره دې آدم نسل څنګه بهتر یم ته ما باندې دغه سجده لګي نو ډیګریډ کو او الله وی صرف دانا دا ورسره هغه لوبه وکړه چې هغه پروهیبټډ دانه په اخرولا ستاد مور او پلار دوړ نه جامع وته او دوړ بربند شو جامع وته او دوړ بربند نو سړی مرګ او بخي خدای شي نه بخي صحیح ده پښتنو وطن کې خلک څو دي مرګ بخي مرګ خو بلکې دا قسم کیس چې زمونږه علاقه کې او کیس داسې شوی صحیح نو چاله طریقه نه ورته چې یاره اوس هغه اګریو پارټي چې دا هغه ته اپروچ څنګه وکړو یعنی دا خبره به کوور څنګه چې دا شی معاف کړي دا خبره به کوور څنګه چې دا شی نو ټول خلکو ته څنګه ورته خبرې کول څنګه پښتو وطن نو پښتو وطن کې خدای خبره خپل باندې رسل ډېر له مشکل کار دی نو چې هغه ما هغه خپل بدلم په هغه انداز واغسته نو بیا د کلی بشران نشته چې بس خبره چې کوم عمل شو شاء مساوي شو هغه بي زكي ولا وکړه بس مساوي شو اوس جوړو په بس ګډ وو سوره اعراف پیدا مکو آیت نمبر 26 اوویش یا بنی آدم او آدم زامنو قد انزلنا علیکم پیدا مکو قد انزلنا علیکم یقینا ما نازل کری تاز پارا یعنی پیدا کری مجھے لباسا جامع لباس مانا جامع یواری سو آتکم چاگ پٹائی بدن ستاسو غورستاسو دا پردی زائیون استاسو وریشا ازینت میں پیدا کرے دے نو دالت یو مسئلہ ولی کرا چی دا جامع و شریعت کے دو حکمتوں ندی دا جامع سخاش خراش تراش نشتا شریعت اسلامی کی دا جامع سخاش خراش تراش نشتا اس دا تا کم قنداری ٹائپ کمیز چے چولے دے دا حدیث کی راغلے نا بس دا رکل چلی سر دا ما چے کم چولے دے دا قرآن کی راغلے بس دا رکل چلی سر صحیح نو سخاش تراش تراش نشتا عربو چے کم لالو شے چولے دا چلتا پیغمبر اسلام چولے خو بس دا کلچر دے نو بس دو شیو ندی
دا دو پکې مد نظری. نمبر اول بدن پټول، نمبر اول د جامع حکمت سره بدن پټول، او نمبر دویم بدن ډولې کول، شایسته کول چې سړی پکې باعزت ښکاري. سړی پکې ښکاري شایسته والے معنا چې باعزت پکې ښکاري، یعنی داسې جامه باندې چې باعزت پکې ښکاري. او کنه نو دا دوه حکمتونه دي، دا دوه حکمتونه دي. نو بس شریعت مطابق کومه جامه چې بل دا دوه حکمتونه پکې دیو جان الله مډه رجیبه خبر وکړه چې قوت مغرب نے اس چنگو رباب، قوت مغرب نے اس چنگو رباب، نیز رقص و دختران بے حجاب. اوی دا ویسٹ چې کوم قوت او طاقت او ترقی حاصله کړې ده دا په موسیقۍ نه ده حاصله کړې. مونږ هم ویسٹ فالو کوو پس کې په میوزیک کې مونږ وګورئ نه دای ترقی په دې وکړه چې میوزیک باندې کړی ده، یا په څه کړی ده؟ په رقص کړی ده، یا په پردګۍ کړی چې بربند ګرځي. قوت مغرب نے سنگو رباب نے رقصو دختران بے حجاب، نیز سحر ساحران لال روست. د دې وجه هم نه چې رنګونه سره دي، د ترقی په دې هم نه کړی چې رنګونه سره سپین دي. نیز غریا ساقو نے اسقط رموت، او نه د دې وجه دي چې شارټ سے چولی شارټ سے چولی او پنډای بربندي صحیح، یا اگر د مرګ د پاره سموداوا پیدا کړی د ځکه ترقی کړی دا د مرګ سے علاج ته وسه. محکمی اوران ازلا دینی است، د دې قوت د بيدینه د وجه نه ده. مونږ وګورئ ترقی څه کوي چې بيدین شو، د ترقی څنګه وکړه چې نو مونږ ترقی مونږ کړه دین مو مو ته به کوله. محکمی اوران ازلا دینیس نے فروغش اسخط لا دینیس، او نه ترقی د دې وجه کړی دا چې د ورته راستنی چپل راستنی نکل کړي. موږ وګورئ ترقی څه کېده په انګلیش کې ده صحیح، دا خو علوم دي چې کومې ژبې ته هم ټرانسفر کړو صحیح. محکمی اوران ازلا دینیس نے فروغش اسخط لا دینیس، قوت مغرب قوت افرنگ از علم و فنس. یہ ترقی پس کرے دا پا علم و فن، پا علم کرے دا زانے پوئی کرے دے، فن پریکٹیکل کرے دے، زانے پوئی کرے دے، فن مانا عملی کرے دے. چه قوت افرنگ از علم و فنس، از ہمی آتش چراغش روشنس. بھئی خپل لائٹ دفن بل کرے دا علم و فن صحیح. اور تسی آخری شعر ہوئی چه قوت از قطعو بریده جامنیست. منگو گی ندائی 3 پیس سوٹا چولے سکڑی دائی بے خرچ دے 3 پیس سوٹے چولے اور ٹائٹ بند کری پتلونے چولے کوٹے چولے دیکھیں نمونگو ہم آگا جامع پلکڑا خواندامہ ہوئی چه قوت از قطعو بریده جامنیست، مانع علم و هنر امامنیست. اوی قوت دا د جامع په خراش تراش نه دی، ان پټکې له ترکه لار کې وکاوښته پټکې هندرس نه دی لګوټا دا هندرس نه ترکه لار کې. ابن سینا څومره ترقی یافته سړیو سیو په سر باندې لنګوټا وا. فخر الدین رازی څومره د کیمیادانو په سر سو لنګوټا. جابر ابن حیان څومره د فزکس ماهرو په سر سو لنګوټا. ابن الحیثم څومره لوی سړیو په سر سو لنګوټا. د الجبری بانی ابو موسی الخوارزمی سو مولاو غټه ګیره وا څومره لوی کپڑے چولې داسې لوی پټکې په سر باندې پروت. صحیح شو. نمونږه د مغرب نه صرف دا سطحي نقل راواغسته چې هغه اصلي شی د کور هغه ته توجه نشته. مونږ دې ترکیب وکړه لکه 3 پیس سوټې چولې صحیح کړی 3 پیس سوټې چولې. نمبر 2 موسیقي
ډیر شوق کوي. نمبر 3 بربند ګرځي، شرابونه څکي. بس مونږ خو راځي چې کله ورته کول شي کول دغه ترکه کې خبر درځان او په دغه ترکه کې موږ داینه مخ کې روان دي. هغه پروت پرې خدل هغه له دور چل نو څه بلغه زما دا خبر ست خو دی نه ها دا لنګوټه دا نه ده خو لنګوټه وای کړه ها څه بلغه ته دا څه کوي اوس بل دفتر دې لنګوټه وای یا بنی آدم اصل لنګوټه ډیر خوشاله ده. دا لنګوټه دا ډیر عزتدار شه ده. دا ډیر عزتدار شه. حضرت في الوقت أنا أنا بقيت أنا وسيلة تكلم وحديد استشهد كبير بقيت كبير ذات صحیح وكذي وقت لما بقيت تكلم نو دا روایت دې ته تجربه خبره ده. تر دې مونږ هم چې لنګوټه خپل دې مونږ هم عزت لار کړو. صحیح ده ولې چې بابا مونږ پښتنون چې لنګوټه خپل عزت مو څه ها اوس اگر اصلیم لاله ختم شي او خبر باندې کارو. یا بنی آدم او زامن دادم قد انزلنا علیکم یقینا پیدا کړی تاسو باندې لباسا جامع یواری سوآتکم چې هغه پټي عورتونه تاسو بدن تاسو وریشن ادا خوبصورتی ده. ریشته ته وایي خوبصورت ده، ریشن زینت ده. اوس الله تعالی فرمای چې ها یو سړی با بکینی دی چوری ناغه ته خوبصورتی وایي. اللہ تعالیٰ فرمائی نا دا غیر خوبصورت ہے پر کرائٹیرین تقوا دا. کرائٹیرین لو سره تقوا دا. ولباس التقوا اجامد تقوا ذالک خیر دغ بہتر دا ذالک من آیات اللہ دا چاچ جامع تقوا جولی دا نشانی دا اللہ دی لغلهم یذکرون شاید کدوی پا خبر بانی زان پوئے کی. یا بنی آدم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ خدای مورکا تاسو ځان بر بندوي څه کوي تاسو ځان بر بندوي او دا تاسو تهذیب کاری دا تاسو ترقی کاری حالانکه قبل سړی ته په دغه انداز بربند کې لګا راځي ځان په خپل څنګه بربند کړی نه او تدبیر کاری قبل سړی تانه جامع وباسي خدای مکا خدای مکا خدای مکا هغه عزت کاری کسو هغه بی ذکر ده حد درجه بی ذکر مونږ کیږي. الله تعالی فرمایي چې دغه بیزتی ستاسو مور او پلار د ټول نړۍ باندې په انساني تاریخ کې شیطان کړی و. یا بنی آدم او زامن دادن لا یفتننکم الشیطان شیطان مو فتنه کې وانه چي نو دا بربندول د انسانانو د شیطان د ټول نه فتنه ده. دا شیطان د ټول نه لوی فتنه ده. زمون په پښتو کې ضرب المثل مار یادای څه مار وای مار مړواما میګوته سور کا مار وای مړواما څوک میجی دي کنه میجو ته سور کا یعنی ډېر زخمی کوم بس دور سپری پر راکه چې رنګي سور شي. صحیح یو ګرځونه کسرا نو نیمه پر راکه شي بس دې یو غنټه نه زیات مزي بیا بس اوس یو لک نه ګیره جمع کیږي ذکر دا وینه ډېر فګړوینه پاکستان د دا کمران دا مې ګوډه راځه. صحیح نو بس امیږي یو غنټه کې ختم امیږي یو غنټه کې ختم او مار په میږي باندې حمله نشي کول په میږي په کوم ځای باندې حمله کوي. صحیح شو اب تو لګي نو زمون په وطن کې ضرب المثل ها چې مار بڑاو ما بس میږي ته سور کا صرف یعنی دا مې زخمی کا ورته بس خو دوره زخمی کې سور ونی سي نو بس بیا میږي په خپل کار ختمي میږي په خپل کار ختمي نو شیطان اغام پدې پوي دي چې انسانان سره نور سکار مکوا بس بربند کا نور کار بدی بیا خپل سره دی بربند کا بس نور کارونه بیا خپل سره یا به انسانيت نه دنیا کې هغه بربند کړل بیا هم معاشره کې انسانيت نه پاتې کین. الله تعالی فرمایي دا دوی فتنه د شیطان په دې فتنه کې وانه شي. یا بنی آدم او زامن دادم لا یفتننکم الشیطان شیطان فتنه کې وانه شي. څنګه فتنه کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې استلو مور او پلار تاسو دواړه من الجنت د جنتنا. اوس الله تعالی فرمایي صرف دا چې دې به دخلی کړي وا
he turned them out. هغه د جنت نه راځي نه د ټول نو به وسردا او کول چې جامع وستي بیا راوستل ينزغ ما لباسه ما يستطيع دوارو جامع دوارو ليريهما سوآتهما چشکارا کی دوی تا عورتنا دوی چشکارا کی دوی تا عورتنا دوی اللہ تعالیٰ فرمائی چې دغه زیاته او دغه ظلم او دغه بے پردگی ستا مور پلار سره چا کړو شیطان اوس د چا د پلار یاد او بیا خصوصا د مور چې څوک دومره بې عزتی وکړي هغه سره دوستی کول اسه انسانی غیرت برداشت عجیباری نو الله تعالی دې ته وای انسانی عقل چیلنج کول الله تعالی زموږ عقل چې غیرت راله چیلنج کا غیرت راله چیلنج کا چاته ته شرمېږم نه دستا د مور او پلار دواړو د جامع استوي هغه یې داسې لغړکړي چې څه ورکړي نو او ته بدن نه کاری دي شیطان روان نو واپس خپل سبق چکان من الجن ودید جنات سقا ففسقان امر ربی دیکھ خارج شو باوش دام پروردگار پلنا افتتخذونه آیا تاسونی سے دے و ذریت و اولاد اولیاء من دونی دوستان زمان مقابلہ کے وهم لکم غدون حالانکہ دویتا دپار دشمنان دی بئس للظالمین بدلا اللہ تعالیٰ فرمائی دا د خدای بدل کې چې دا تاسو کوم شی نیولې دا ډېر ناکاره بدل دی صحیح what a worse or bad substitute shaitan is to Allah subhanahu wa ta'ala چې تعالی شیطان خدای په ځای شیطان ورولې دی دا څومره ناکاره substitute دی بئس للظالمین ډېر ناکاره ظالمانو لپاره دا شیطان بدل د حیثیت د بدلنا چې د خدای په ځای ورولې دی اوس الله تعالیٰ فرمائی شیطانان چې د خدای په ځای ودرې نو دی چېرته دنیا پیدا کړې که د دنیا یو حصے پیدا کړې ده ځکه د خدای په ځای ودرول یا د خدای مقابله کې ودرول خو داسې انټیټي پکار دي چې کم از کم د کریشن صفت په پکې وي د پیدا کولو صفت پکې وي الله تعالیٰ فرمائی پیدا کول خو یې څه کې چې کلمات مکه اسمان پیدا کول دی ووم نه ما شتو خلق السماوات ما نو حاضر کړی دوی د پیدا کولو پروسس د اسمانونو د ځمکې ته بلکې الله فرمایي د اسمانونو د ځمکې د پیدا کولو ټایم خو پرې ده چې هغه ته نو حاضر کړی دی چې په خپل پیدا کېدل هغه پیدایش تا هغه پروسس ته نو حاضر دی باندې مشاهده کړی ځکه بنده کوم وخت پیدا کیږي هغه کې تاسو څه په دې کوي چې کوم پروسیجر مې تیرېږم الله تعالی فرمایي تاسو چې د خدای مقابله کې تاسو دروي دغه د خپل پیدایش د پروسس ته نه خبر ولا خلق انفسهم ان میں دوی حاضر کړو پیدا کولو د خپل ځانونو ته او الله تعالی فرمایي ها یو تصور بستا ذهن کې راځي چې او دغه فوټیک دا چې نه د اسمان زمکه د پیدا کولو پروسس ته دوی حاضر نخپل پروسس ته دوی حاضر البته اوس دا د خدای اعوان او ملاتړ او ملګری اوس دا څه د خدای ملاتړ دی الله سره ډېر کارونه سر ته رسي چې خدای یوازې نشي کولای الله تعالی فرمایي دا گمراه مخلوق ته گمراهان خپل اعوان نه جوړو وما كنت نعمت متخذ المذلين نیول کې د گمراه کوونکی مخلوق عضدن عضد مټ کوي څه دا مټ دا نو موږ پښتو کې وایو دا ځوانان زموږ مټي صحیح نو الله تعالی فرمایي گمراه کوونکی مخلوق ځان له مټه نه جوړو وما كنت متخذ المضلين نعمت نیول کې د گمراه کوونکی مخلوق عضدن سپورټر یا هلپران پر و یوم یقول او پاورس الله وینا دو شرکای چې आवाज ورکړي زما شریکانو ته الذین زعمتم هغه شریکان زعمتم چې تاسو خیال داو چې دا د خدای شریکان دي حالانکه زما اوس شریک نشته خدای به قیامت پر ورځ باندې وای هغه زما شریکان چې تاسو ورته شریکان ویل आवाज ورکړي چې حاضر شي فدعوهم طيبا وتعاوضوا فلم يستجيبوا لهم ما غي دیت به هیڅ ریسپانس رانشي څه جواب ورته د مشرکانو ته د خپل ایډل طرف نه ریسپانس رانشي فلم يستجيبوا لهم طيبا ریسپانس نکی جواب ورنکی وجعلنا بينهم موبقا اما بغرزولی
پیدا کری بنی میت د مشرکانو د دوی د بوتانو میس کې موبقن یولو یکند د هلاکت یعنی دوی میس کې به وی خلیج دي دوی میس کې به وی فاصله دي دوی به یو بل په ډیر ډیسټینیشن وي دیو بل نو په ډیر لري فاصله باندې پراته ولا المجرمون النار او اوبوین مجرمان النار اور فظنوا یقین براشی انهم واقعوها چې دی واقع کېدونکي په دې اور کې ولم یجدوا عنها مصرفا او دوی باندې مون دې د دینه زائد اورېدو اورشن یا ډایورشن بس خو دې بچرته جهنم تا هیڅ اورشن او ډایورشن نہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا يَقِينًا بیان کرے پدے قرآن کے للناس انسانان ہوتا من کل مثل ہر خبر ضروری نو مثل ہوئی اگزامپل تا اگزامپل سر پارے دا عبرت پارا سر پارے دا درس پارا نو من کل مثل ہر آغا اشو میں ذکر کرے چاہین عبرت اغستیشی داغینا درس اغستیشی داغینا پوی اغستیشی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے قرآن کریم جیسا کوتا ہی نشتا وَكَانَ الْإِنسَانُ اکثر شَيْءٍ جَدَلًا خود انسان دیر لوی جگڑالو او جنگیزوں پر ہر شے کے لیے آرگومنٹس کئی ہر شے کی ریزننگ کئی قرآن کی ریزننگ کئی وَكَانَ دار انسان طبیعت دے منو تتیاب نہیں تو ورطا ہے دار اخلاق حکم دے ایکم ریزننگ شروع کی وَكَانَ الْإِنسَانُ ادے انسان اکثر شَيْءٍ جَدَلًا د خدای په مخلوق کې اپ شیونو کې زیات جګړې په اعتبار او دریز نه په اعتبار وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ان دې منکړي انسانانو د ایمان چې کله دوی تراغه هدایت ويستغفروا ربهم ان دې منکړي دوی لا د استغفار پروردگار پر الا ان مگر دی یوې خبره تاتيهم سنت الاولین چې راشدوی تا سنت زمونږ پړم بنی امتونو کی اس اللہ تعالیٰ فرمائی کم خلق چی ایمان نراڑی پروردگار نے استغفار نگواڑی د دوی پر لارے د ایمان اور د ہدایت کے برشے ہندرنس نشتے صرف یو قضا دا اللہ سچے دا د خدای یو فیصلہ دا او آغا فیصلہ دا خلق متعلق دا دا چی دوی تب ہم آغا عذاب ملاوی کی چکم سابقہ امتونو تا اگی فیصلے دا راٹین کری دی دا اگی عذاب راٹین کری چی با عذاب پرسی او یاد یوم الغضاب یا چراش دویت عذاب قبولا مخفمخ وما نرسل المرسلین امونگ دلیگو پیغمبران اللہ مبشرین مگر دید پارا چه بشارت ورکی منن کتا ومنذرین وعدن ورکی نمنن کتا ویجادل الذین کفروا بالباطل او آرگومنٹس کئی ریزننگ کئی دلیلون وی جگڑ کئی آکا سانچ کافران لے بالباطل پنار روا طریقہ بالباطل آرگومنٹس اور ریزننگ معقول نہیں اگر ریزننگ بھی نہ ذکر پائی کی ریزن تھی اگر ریزننگ بھی نہ ذکر پائی کی ریزن تھی صحیح ریزننگ کی ریزن نہیں ریزننگ وہی دیتا جو وداؤٹ ریزن نہیں ریزننگ ذکر ہوئی ہاں وداؤٹ ریزن ما تاستویل my common sense is a sense which is not very common doesn't تروی کے ذریعے بتا دوں کہ common sense is a sense which is not very much common in human being. Common sense یو دا سنس دے چې دا په انسانانو کې ډېر کامن نه دی هر چا کې وینا ډېر لږو خلکو کې صحیح شه نو reasoning it's such a discussion which does not have any reason صحیح چې کې د عقل مندۍ خبره وینا بیوقوفي ته شه او د بازي خلکو په مزاج کې دای reasoning او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سړی ته وی الد الخصم وی فرمائے ان اشد الناس عذابا یوم القیامه الالد الخصم سخت عذاب د قیامت پر ورځ باندې هغه سړی ته الله ور کوي چې بغیر د پوی نه ډېر نه کوي چې بغیر د پوی ډېر نه الله تا اوس چې نه پويږي نو بس دا پوی سره د سوې واجب بس ټیک زه په دې خبره پوي دا زموږ د دیهات خلک په دې اړه ډېر خلک بس چې مولا ورته خبرو کې ریزنګ مې نه کوي وای استاد داسې کوي سوې ورستاج دا څه ویلې دي او چې دوس په دې سکول کې چې د درې کلاس وې هغه ته ځان خپل ټول ښکاري صحیح انا کې موږ طریقې ولهم صحیح نه ورتي یو لوی عالم سره بلګې ریزنګ صحیح شو حالانکه دغه الګ ته ته وای منګري دا چې کوم فیلډ کې تا تعلیم کړی دی ته ورشه دا فیلډ ماهر سره 15 منټ ریزنګ وکړه چې حشر ولې صحیح دی
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور ریزننگ کیا کسان چې کافران شوي دي بالباطل پناروا طریقې سره نو باطل وي نو سپته ولګیدا چې کڅوک ریزننگ په حق طریقه باندې کوي دا اپریشیټ دي کله علماء یو بل سره ډسکشن کوي علماء هغه یو بل سره ډسکشن کوي هغه د حق په اساس کوي چې دې خبره سره چوڑ راوځي چې دې خبره سره سره چوڑ راوځي حاصل راوځي وَيُجَادِلُ الَّذِينَ أَرِيزْنِكَ يَا كَسَانْ چِكَا فِرَانْشِوِي دِي بِالْبَاطِلِ فَبَاطِلَ طَرِيقَا لِيُدْحِدُوا بِالْحَقَّ او غرض داوی چې کمزوری کی دی پر ریزننگ سره د حق خبره هغه مقصد دا دی الحاد دو معنی دی یو کمزوری کول دویم کنفیوژن پیدا کول یو کمزوری کول بل کنفیوژن پیدا کول چې دی مولا ته خدا خبر وکړه دا کو خلکو دغه څه واغسته نو زما دکاندار ته نقصان رسی نو ریزننگ شروع کی چې یو خلک لک کنفیوز شي دا خبر د مولا سره کمزوري شي صحیح د خلکو خپل ایجنډي ویګنه ليدحدوا بالحق واتخذوا آيات أدين ولدت نظما وما أنذروا أو أوار زما هزوا مسخرا ومن أصنع ممن ذكر بآيات ربي أن اشتر زیاد ظالم داغ جانا چه اغتر ریمائنڈر و تصغیر ورکریشی پایا کند پروردگار دو فآرزا دے داغی نمخو گرگئی ونسی ما قدمت یدعاو او ہیر کی آغا چکڑی ناسنو دو انا جغلنا غلا قلوبے یقینا منگا چولے پزرود دویبان اکنتن پردے ان یفتہو دا سے پردے چه دی زڑکی پوہ رات دنچ زکا غزرو علماء ریت کردے سمجھ کردے غلاف میں پیچھ کردے ان یفتہو پردے میں اچولی دپوئی پلار کے وفی آذانے اچولی میں دے وگنو دوئے کے وقرن دروالے کان کری بھی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اَكَتَدْوِي لَدَعْوَتْ وَلْكِ ہدایت طرف دا فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ندئی کلو ہدایت نشون دے کلو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اس اللہ تعالیٰ وہی چیدی خدا سے چڑو سڑی زامن دینا چڑو سڑی زامن پکار ہے کہ پرن میں دے ختم کرے ہوئے خو خدا وہی بیان ذو غفور او در رحمت مالک دیل ٹائم ورکو چې ګوره کنه نی سبب سړي زامن شي کسبانی برل بدے خبر ہمارے سوچ چکی ددی وجہ میں ٹائم ورک کرے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ پروردگار دا غفور دے ذو الرحمہ دا رحمت خاون دے لو یواخذهم کچر اللہ نے ولدوی بما کسبوا پاک عمل چدوی کئی فوراً نہیں ولے لعجل لهم العذاب ندیل بے حجت سرور کرے عذاب بل لهم موعد بلکہ دوی پارا یو وقت مقرر دے عذاب دے پارا یو وقت مقرر دے لن یجدو من دونی دیبنوی فمقابلت اللہ کے موئلا حص ملجا او جائے پنا وتلک القرى ادغ علاقے ادغ شعرنا اہلکنا منگا حلاک کریو لما ظلمو چکلتوی ظلمو کو وجعلنا لمالک منگا مقرر کرو دا حلاک دوی پارا موعدن یو وقت یو ٹائم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ موسیٰ علیہ السلام په منبر ولاړو نو ډیر خبريانه وک او پیغمبر کوي خبريان پیغمبر د زمانه د ټول نه فصیح او بلیغ سړي وي د دې وجه څوک مقابله نشي کولای بیان په بیان کې په درس کولو کې د پیغمبر مقابله نکېږي او د دې وجه خلق ورته ساحر وي چې خبره به اپلیکیبل وي خبره به اپلای کېږي هارت ټچینګ وي زړه به اثر کوي ځکه د فصاحت او بلاغت انداز پیداو کچا به ورته په خالي دماغ باندې وکی خود هغه سره بغیر د متاثر کېدو نه پاتې کېده د دې وجه په مکه معظمه ته ابو جهل ابن مغیره عتبہ او شیبه او د لوی سنداګان چې د دوی څوک ملما براغه ناشنا سبراغه ملما براغه ناشنا نو کله چې ناشنا ملما راشي د کلو په ژوند کې د باترومونو په خوانو خلک وساره بدل نو کله دا تقاضې ضرورت خود شپیم پیدا کیږي ناغه ملما چې بمون ډیره کې سملو نو ورته مو دتلو وخت سو وصیت کو نو وصیت بلګداو چې مرګري کې بشپې پاسه بشری تقاضې ضرورت وي او بهر وځي نو دا بهر پټي دي وګوره دې چپ راست طرف ته مزه
دغلطی اوس پیدے آکل پا غلابا نفلا چاہی صحیح نپدا پراستل آسوانے اگر دا نبس پاتا پٹے در اغیتا صحیح داسا مکول کرم ہوتا داسا مکول صحیح اس دغت خنزران چیو دیبا پل ملمت ہوئی وی گورا سورج بتیرے اغوی افتا وی خانو بس یو خبر دا نو خود یو آر فری وی آر ایوری وار گو چرتا جیسے آزاد ہے خبور یو سڑے دے شکل دا سے دے رنگ دا سے دے گیرے دا سے دا پٹکے دا سے والے انداز دا سے دے آغا کی چرتا ملاو سے سرا نا آغا بتا تا خبر شروع کئی نو گوئے چلے آغا خبر تا وقت دے صحیح نا آغا ملمبم وی وی آغا جادوگر دے دروغ وی خبری فضلبانی اثر کئی دروغ وی خبری نو کلا کلا سڑی دشمنان دے خکارو کی آغا ملمبا کیوریس شو اگر بھائی کیا ہو ضرور نہ تو پتہ لگو نے اگر پڑے دی بھائیو دا کم ځای ډیر خلک په دې طریقو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی چاته پتہ نه و دوی ورته وو صحیح نو پیغمبر به وایي چې جادوګر دی ځکه چې خبره په ځبان باندې اثر کوي ځکه د زمانه ټول فصیح او بلیغ سره وي نو موسی علیه الصلاۃ والسلام ډیر فصاحت او بلاغت سره بیان وکړ نیو کتنه تاسو کو وی از جستان لوی عالم تا ته معلوم نشته سو ستانه لوی عالم سوچ نو دا یقیني خبره ده چې د زمانه د پیغمبر نه په هغه متعلقه ماحول کې څو زیات عالم وي صحیح هر ټول لوی عالم وي خدا دعوه کول د خدای په خدای ان دا شی خو حقیقت ده خدا دعوه کول د خدای خو نه موسی علیه السلام حقیقت وینا زمانه لوی عالم نشته دا حقیقت ده خدا زمانه لوی عالم نشته دا دعوه د خدای په حال شو چې دا څه ویل دي پکا چې دا څه ویل دي پکا ها نو موسی علیه السلام ته پیغام راوړیږي وې زما یو بنده دی هغه سره ملاويږي چې تا ته لږ احساس شي چې د علم یو بل رقم شته هغه کې لاته الف با تا سا دی د علم یو بل میدان دی هغه کې لاته الف بشنه خبره مسرنګ تا دا دعوه وکړه چې مانه لوی عالم نشته اگر چې کیټ دواړه مختلف وو صحیح نو موسی علیه السلام هغه روان شو دا هغه مېلمه ملاقات لا دا هغه بنده ملاقات لا اوس دا بنده څوک نو مفسرین لیکي دا لیکي چې دا نامه وا خضر او دا خضر لفظي معنا ده شین کون کې څه شین کون کې یا دا خضر معنا ده شین نو بعض علماء فرمایي چې دا عموما شین ډریس اغوسته سبه کول شین ډریس به اغوسته او یا ودا چې د کرامت یا معجزه دا وا چې کوم ځای بکیناستو بیا او پاسې ده هغه ته فل فورس نه غیا راوخته چې کوم ځای باندې بکیناست او هغه ځای نه او پاسې ده نو فل فور باندې ځای باندې شنه غیا راوخته اوس دا واقعیا کله شوی ابن عباس سے وایي دا فرعون د غرقېدونه بعد شوی خدا روایت ثابت روایت نه ده او اسیم صحیح نه معلومیږي ذکر فرعون د غرقېدونه بعد موسی علیہ السلام مصر کې نو په سینا کې سلویخ کار ویسا تو بنی اسرائیل ټول سلویخ کار کرته سینا کی حضرت موسی اور حضرت ہارون دوڑا سینا کے وفات اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کی سینا بانے تیرے دو تو حدیث کی راضی رہے تو موسی یصلی فی قبر وید موسی علیہ السلام قبر خواط تیرے دم موسی علیہ السلام روحانی انداز بانے قبر کے لے گیا منځ کو موسی علیہ السلام روحانی کیفیت بانے قبر کے لے گیا منځ کو نو زدہ پدی کیسا کی
द मजमुल बहरैन जिक्र राजी मजमुल बहरैन संगम वो वर्ड होगा कम ځای چې دوه دریابونه سره یو ځای کېږي نو دا سنگم د کومو دوه دریابونو میټینګ پوینټ د دوه دریابونو دا نایل دی نایل دریای نیل دا دوه دی یو ته وایي ابیض او بل ته وایي ازرق یو ته وایي ابیض بل ته وایي ازرق د یو اوبه سپینې دي د بلې اوبه بلو دي د بلې اوبه شنې دي او دای دواړه یو ځای کېږي خرطوم سره نږدې سودان سره ځکه نیل لازمي سودان طرف نه بیا ایجپت را نوځي نو یا په دغه مجموع البحرین مرادو ځکه الله په ځای نه پین پوینټ کړ مجموع البحرین د دوه دریابونو نو بلادر زمونږ اټک کې دوه دریابونه ملایي یو دریا سند زمونږ طرف نه راځي بل تاسو دریا کابل صحیح نو دا دواړه به کوم ملایي اټک وایي ورته زمونږ کې سره نزو د دواړه وځي نه هم مجموع البحرین صحیح نو یا په مجموع البحرین د نیل ازرق او د نیل ابیض دی یو ځای کې دوه پوینټ چې خرطوم ته نو معنا دا چې موسی علیه السلام د مصر نه روان شو خرطوم ته لاړ چېرته لاړ خرطوم ته لاړ او یا دریای دجله او فرات ټیګرس او یوفریټس دریای دجله ټیګرس او فرات یوفریټس دا دواړه دریابونه چې کوم ځای خلیج فارس سره ملاوي دا چې به یې چرته شي خلیج فارس ته نو هغه مجموع البحرین چې کوم ځای دا دواړه دریابونه خلیج فارس سره ملاوي او یو درېمه معنی بعضي علما کوي چې د مجموع البحرین نه فزیکل دریابونه ملاوېدل نو مراد د فزیکل ورډ دریابونه نه بلکې د سپریچوال ورډ د دریابونه یو ځای کېدل یو موسی چې د شرعي علومو سمندر او یو خضر چې د تکویني علومو سمندر نو دا د دوه علماو ملاو د دوه علماو ته الله تعالی بحر وې د علومو سوي ورته بحر د علومو یو د شریعت بحر بل د تکوین او چا مجموع البحرین چې کوم ځای بحیر فارس او بحر روم ملاویږي بحیر فارس او بحر روم او چا ویل دي چې دریای اردن کوم ځای بحیر قلزم کې غورځيږي نهر اردن چې کوم ځای بحر قلزم کې غورځيږي او یو قول پکې دا دی چې بحر اندس او بحر محیط اوقیانوس اوقیانوس بحر اوقیانوس بحر محیط بھی ہوتا پیسیفک کموشن پیسیفک پیسیفک اٹلانٹک کیا ہے پیسیفک ہاں اٹلانٹک نو چې کوم ځای اټلانټیک او بحر اندس ملاویږي هغه مجموع البحرین دی
او کوم مه چې دوی ځان سره اغوسته کوم مه او داغه سیسه خړلې و داغه سیسه موسی علیہ السلام او د مرګري خړلې و. ابن عطیه یو ډېر لوی عالم کې څه مفسر دی. ابن عطیه یو لوی مفسر دی او د جیوګرافي ډېر لوی ماهر دی. ابن عطیه هغه وی داغه مہی بقایا ما د افریقی په میوزیم کې کتلې و چې نیم وو نیم نو دولت او ما د افریقی میوزیم کې کتلې چې مہی نیم بار تقدیر باٹم لائن د کیسے نمبر اول چې داسې دعوا چې هغه نه تکبر پهلو راوځي دا د خدای خوښه نه ده. یوا دویم حصول علم دا مطلوب ته تر مرګ پورې اگر که سړی ډېر لوی عالم وي ہمیشہ بھائی کانسٹنٹ اور کنٹینیوس عمل اطلب العلم من المهد الى اللحد علم با د زنګونه شروع کې تر قبر پورې کله نه وکي نه کې به کله د زنګونه د زنګوي تر قبر پورې یعنی د پیدایش نه تر مرګ پورې زنګونه د قبر معنا پیدایش نه تر مرګ پورې نو بس دا شرشه دا پیغام تا ته ملاو شي دا بیا هم ختم شي بس کول پکې نشته بیا شروع ته څنګه درېمه مسله چې د علم مختلفې شعبې دي څوک د یوې شعبې ماهر وي څوک د بلې شعبې ماهر وي نو د بل په شعبه کې دا د یوې شعبې عالم دا دغه تابع او مقلد وي. څلورمه خبره چې خضر علیه السلام د تکوینیات علم لره خو ډېر لږ غوندي د تکوینیات علم لره خو ډېر لږ غوندي او بیا هم دا غي ذکر کو چې دا ما ته خدای را خودلی ظالم غیب نیم تولی کوي چې دا ما ته خدای را خودلی دي ظالم غیب نیم عالم غیب یوازې الله دی. او بل خبره چې د هر معاملې یو ظاهر پهلوی چې ما او تا معلوم وي یو ظاهر پهلوی چې ما او تا یې وینو یو د هغې باطني اړخ دی چې هغه الله ته معلوم وي او اصل حکمت په هغه باطني اړخ کې پروت دی. اصل حکمت کوم ځای په باطني اړخ کې دی وجه په الله تعالی قرآن کې وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم بساو کا تاسو به یو شی ځان د پاره بد ګڼئ خو د هغې باطني اړخ یعنې نتیجه او حکمت هغه تاسو لپاره بهتر یا خدای ته معلوم دی. ځکه خدای هغه کار وکړ وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ابساوقا تبه په ظاهري انداز باندې یو شی ځان د لپاره خوښې خو باطني اړخ خدای ته معلوم دی تا لپاره ضرر رسان دی. صحیح نور پسې الله والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوریږي او تاسو نه پوریږئ. او دیو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ها الخير فيما وقع چې بس کوم معاملې څنګه وشي ته په دې باندې مکلف یې چې تخپل منصوبه او تدبیر برابر کړه د عقل مندۍ په اساس د پوهې په اساس د پوهه بندنه تاسو کا اوس نتیجه چې سره اله پیغمبر علیه السلام فرمایي الخير فيما وقع ته په خپل خیر نه پوهېږي سر منی سره یا الله ایکسیډنټ د ګاډي لټنه ماشي فرنٹ شیشه مال او سر دی نو ویل شکر د خدای په پاک چې اکسیډنټ وشو او سره پلایټونه شیشه ماته شو
که 2 قدم نور دی غسل توم ماتی دی ورسره دغه هغه باطنی ورسته چې الله تعالی وړاندې دی لوی بلان خلاص کړي. صحیح او چونکه هغه شی کوم ته معلوم نه اوس دا عقیده خبره ده، اوس دا عقیده خبره ده چې بس سره بیا دا وایي الحمدلله خدای مونږ ته خیر کړ. سړي ګاډي شیشانه وبل راغلو. صحیح ٹھیک ده اور کې کوم بل شي ولر خو بل براونی سي هغه پیسې پاتم نه وایي پکست نو بس شی ته سر منی سا بس دا عقیده ذاته چې الخير فيما وقع بس خیر په دغه کې دی. صحیح خدای مکه بعد اوقات د سړي فینن کې خپل ماته شي نو واقعي ته خدا خالي چې خپل ماته شي. صحیح نه بل وخت وګوره خدای د مرګ بچ کني چې چې کوم کیفیت سره شوی دی هغه کې د بچ کې دوست تصور نشتا. نو موږ هغه جانب باندې سوچ نه کوو چې راکه خدای فیصله هغه ډیره او وجه دار چې یو موږ کمزوري برداشت راکې نشته. دویم دا چې علمي اپروچ ډېر محدود دی علمي اپروچ او درېم دا چې عقیده مو ډېره کمزورې ده. نو بل دا یو عقیده په دې عقیدې مهنت پکار دی بل عقیده پخته شو او په تکلیف کې سره رسېږي نه. سیف الله خان صحیح ده کنه. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ آیات کا غچوے موسیٰ علیہ السلام لفتاه دا فتح مانا زوان فتح مانا سا اخپل زوان تا اخپل زوان تا نو زوان مانا خادم تا ذکر ہمیشہ خدمت تا پار سڑے جان سر ساتھی نو بوڑھا ساتھی کہ زوان ساتھی ذکر بوڑھا ہو گیا تب بھاگ کے اپوی اپنی میں پوچھی گی سب اور پیرا کی مساج ڈالا ہوتا صحیح اب وہی سر میں پوچھی گی ان کے ٹائران در رڑندہ تھا نوکر تھا پیار صحیح تھا نو خدمت تا پارا سڑے بلکہ قرآن کریم کی رسول روان بھی تھا سورہ القصص کے جو موسیٰ علیہ السلام کله دې مدین ته ورغی او هغه صحرا کې وو او هغه دوه جنکې وړي دي چې خپل ګډي بزیر اوستي دي خلک نور خو خپل رمي او بکای ادا دوړ جنکې د خپل رمي منکې او بوته نه راځي. نو موسی علیہ السلام دا منظر کته حیرانې ده چې دا څه کیسه ده. نوې نوې رمي راځي تا رموای چې نوې نوې رمي راځي هغه وبور کوي ادوا جنکې دي او شاده دا پټې په سر کړل پټونه په سر کړل او دای د خپل ساروی ولې نه وکړي. نو موسی علیہ السلام ورته روان شو نو راغی ورته ویل ما خطبکما تاسو سټوري ده ځکه دا شی به ما لپاره کنفیوزن ولري دا سټوري ته ډېر عجیب ښکاري. صحیح یعنی تاسو ولې رمنه وکړي نو هغه مشاري نه کوي ای ورته لا نسقي حتى يصبر الرعاء مونږه وبن ورکو یا وبور کول نشو حتى يصبر الرعاء تر څو پورې چې دا ټول شپانه کلمې ځکه مونږه سټرینج من سره منګلینګ نکړو نا آشنا سره سره مکس نکړو. صحیح نو یو طرف ته حضور پرداداری یو طرف ته تاسو حجره پیژنې حجره وایي حجره زمون د قام د ناس ځای وي ټول قام شریک ځای وي د دې غم او خادي او خوشحالي او مړې او تعزیت او ټول پاغه شریک ځای مونږ ورته حجره وایو. صحیح نو په اوسو شلحال نو په خوا زمانہ کې با داس اوس خو اته کړه دمتو مکمل شته بس ټي وي چې کور کې به ډمانه ضرورت نشته. صحیح راو څه سبب کې ګوره نه پکې پاتري کې کیسه ورواچوا کپټ ګوره کپړ بند ګوره. صحیح خو په خوا خدای انټرټینمنټ ونه نو دا رقاصي وخت راوستي تاسو وطن کې هم انو دا رقاصي وراوته نه پدا هوتر کې او بیا ټول شپه رقاصي غډې دی او میوزیک په دنیا خلک ورته راځم دنیا خلک ورته راځم نو زمون په دا کلی کې یو بابا ډېر زور ورسره ډېر زور ناغه د جمعه نه راوته نو وی کړل چې حجره کې اوس خلک ناس دي پته ورته نه ځاس چلې نو راغې ها نو وی کړل چې اوس دوا خزيوم په کټ کې ناس دي حجره کې همیشه سړی نو غټو هر سړی دي خود لو پکې خزيوم ناس دي نو بس هغه ورغه نو هغه سره مېس کې ناس. صحیح نو چا ورته مونږه تاسو ترته اکا وایو مونږه تا کاکا وایو یا هر یو مشر چې وي نغه تا کاکا وایو نو چا ورته کاکا وي بل کټ راځي زنانه دي په کاکا دی بل کټ راځه زنانه دي او قصدن دا کار کړ هغه وي زنانه کنجري وجره کې پټای
زنانه کنجری حجره کیسے کئی نہ اینی ہاو موسیٰ علیہ السلام اس دغه جنکونه تاسو کو ناغي ورته وي ومونږه اختلاط نکو پردو نارینه سره یو ځای کېږو نو ورته نو دا پردي نارینه دی ویلي مونږه سایډ ته ولاړ یو نو فورا ذهن کې یو ریزرویشن پیدا کیږي چې بیا دوره پاکانی نه دا ګډه مسله ده اوس یو قربان استوي صحیح شو ناغي فورا دا ریزرویشن جواب ورکړ او ابونا شیخ کبیر و ابونا شیخ زمون پلار ډېر لوی عالم دی داغه علمی ذمہ داري دومره ډېر زیات دي چې هغه کار ته وزګار دي لہذا مونږ د علمی کار نه بس د ذمہ داري مونږ په سره غستله دا یو خیف کیو دي کېشته یو خو چې اوس مونږ بابا هغه لږه یو غړي بيدې سره خدای کوم دینی کار کوي هغه پاتې شو لہذا مونږ هغه سپیر کړی دینی کار دا او زمونږ روشته نه نو دا ذمہ داري مونږ نو موسی علیه السلام کو نورم غي ته اټریک شو ځکه هغه فطرت صالح پیغمبر رسول پیغمبر جوړې ده صحيح فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير ده سوره وجه ابن عباس سے فرمائے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وچ موسی علیہ الصلوۃ والسلام دونه شنی پانی براغستی اوی خړې ځکه پیغمبر چې را سفواړي نه د پیغمبر کمال دار چې له چا سفواړي نو دا پانی به خړې شنی پانی صحیح سلاد نو شنی پانی خړې ته ونه پانی سالد نو صحیح او د موسی علیہ السلام ولا سقبته بزوره ابن عباس سے وہی چې داخله داس املا سره یو ځای شروع صحیح موسی علیہ السلام ورغه دی له غړي وبکي صحیح او بیا ورغه هغه بوکا تاسو بوکوي او به په کراو باسي سلواغا سلواغا چې په دونو څخه کسانو باندې را پښتولا صحیح موسی علیہ السلام په یوازې نه هغه سره پښتولا په یوازې اخر ورته مې ران چې دا خو جیو بندل ذکر پیغمبر ته الله د سبيخت په پهلوانانو قوت ورکړي صحیح دونو څخه کسانو په یو ځای اوکل نو یو سلواغا صحیح موسی علیہ السلام په یوازې د اخره د سلور واشه نو دراغه دونه لاندې کې ناشته وی خدایا زه خو ډیر وژه ما ته کړي دلته سخیر عمر او رسول زو ته محتاج یعنی دې معنا دا چې اوس د لوګه د موسی علی السلام د بس طاقت نه بهر و کله د مصر نه روان شوې دي هغه ته مدین تر رسیدل څومره ډیر ځلې دي سلګونه میله مزل کړي سلګونه میله مزل خدا شکایت خدای ته نه کړي چې وژه خو دې د عثمانه دا چې دا خبر اور لپاره ناقابل برداشت اوس صحیح نو خدای دې ته کړي سخیر را تر اوس نو ګور محتاج صحیح اول ته جنکه دی لاړ نو دی واقعیت لا ذکر کړه ویل دي سهارا کې یو ناشنا سره زګه چې یو خو اکسنټ په جبه کې څه اکسنټ لرو صحیح او دې مدا چې جامع د قندهار و یعنی معنا نه چې دې د جامع نه و جامع د بل وطن و صحیح قد قامت دا د بل وطن او سره دې متقی سره سره متقی سره او تقوا دا و چې موږ ته خطر نه دي مخه بل خوا کړو موږ ته تاسو کو چې تاسو ولې دې ګړلو بنول ای بیا موږ لپاره دا ګړې وبکړو نو وی اجنبي ښکاری زکه چې بیا ته تلاړو نه موږ یې څو پور لیدو بس یو مونږ لاندې پریوته په صحرا کې یا صحرا کې دوه لاندې پریوته نو پلاړو ته تاسو ورشي دی راولې نو یو وراله ورپسې فجاءته احداهما تمشي على استحياء صحیح حیادارای سره حیادارای سره یعنی معنا دا چې ځان ټوټلی کور کړ غرض استحیاء او دا تلل موسی علیہ السلام دالته ویجی زخپل بابا مې راولې غنم نو وې چې دا ملمر تاسو راشي زموږ ورته صحیح اوس موسی علیہ السلام یو طرف ته وې چې خدای سخیر نو دغه مې دعا قبولیت ده دغه سره د دعا قبولیت ده چې سره ډوډۍ بر الله کوي یو او دویم هغه جنکو وته ویل ابونا شیخ الکبیر زموږ کار ډېر لوی عالم دی نو دایم اټریکشن وو چې ډېر لوی عالم سره ملاقات شي یو ډېر لوی تاسو سره ملاقات شي نو بس موسی علیہ السلام ورسره روان شي نو دا جنای ته مخکې و دی ورپسې و نو لږه هوا راغله نو دا هغه جنای دا پړو یې ګوچت شو نو دا په لږه کار شو
موسی علیہ السلام ورته پوری ته دا څه وایي ته ما پسې اوس را روانه یې زه به مخکې ځم صحیح نو ته ما ته وایي چپه تاو شه او راسته تاو شه نیویګیشن سیستم به خوشحاله دی صحیح ناغه جنایت او احساس شو دا خو دې تقوادار سره دی ډېر تقوادار سره دی چې هوا سره زما په شور ښکارا شو لہذا دې بیا په دې در باندې دا شي نشي برداشت کوله د دې وجه ماته چې ما په سیر سره روان شي صحیح او چې پر خپل موسی علیہ السلام په قصه بیان کړ حضرت شعیب دا بوډا څوک حضرت شعیب علیہ السلام خپل قصه ورته بیان کړ ناغه ورته وی چې نجوت من القوم الظالمین یو فکر مکوا ته دا ټریټری نه راوته د پیرون د ټریټری نه ټریټوري جورسډکشن نه بهر راوته تور بوره تر راځي نجوت من القوم الظالمین نو موسی علیہ السلام دا یو جنای خپل بابا ته وی ویره جی قال یا ابا تستاجر ویجی تاسو مشم ته وای چې ماته خو دې سړی ملاو شي د دې سارو د سرولو د پاره د پالو د پاره نو بیا تاسو کور کې بیا تاسو نه ځئ نو تا همیشه د خسړی په طلب کې نو دې په اجنبي دی خو خسړی خوري دی استاجر هو دې چې په اجرت نه نشي او هغه جنای ورته ان خیر من استاجرت القوي الامين ذکر به خد نوکر هغه دی چې کې دوه صفات نه یو دا چې ټرست ورته یو دا نه قابل اعتماد ټرست ورته وي نه قابل اعتماد هغه ګوره دا یوې خبره نه دا پن پوینټ کړی و چې یو کوئی دې سړي مو ته په ډوبې نه کارم نه لیکي اې په دې ځای چې ته احساس او هوا سره ما پړول له موچت د فورن 1000 په سیکنډ باندې رسو شه نو دې نه لوی اعتماد چې د خدای نه دومره زیات لري دومره ټرست ورته دی صحیح او ان خیر ویم صفت دار چې قوت ته پکې ځکه دولس کسان چې کوم بوکا او سلوا غره کوي د پیوال ځان راکاږي نو سنوکر کې همیشه سړی څه ګوري دغه دوه صفتونه قوت ته خامخا ګوري کنه چې اوس بوډا نه نوکر خو بیا خبره ده چې ته ولا پیچاتی کې تنخواه عمر کې خپل ولا چاتی کې سر باندې بوله تل لګېږي بابا بیا نه جوړ نو دیو موسی علیہ السلام سره خادم چونه سوکو ځوان انو مې دې یوشع بن نون علیہ السلام موسی علیہ السلام نه بعد پیغمبر دی بنی اسرائیل مرته ودی یوشع بن نون دا وسیو یوشع بن نون ایسا موسی څنګه خاص سلوک طلبات کوي وای وای سلوک طلبات کوي دې خلک په بیانو کې وایي پتہ نشته بھائی ته معلومه وَإِذْ قَالَ مُوسَى يَا كَاچوے موسی علیہ السلام نے فتاو هغه خادم خپلتا نو فتا ما تاسو ته وایي چې لفظي معنا خو دا ځوان خو ځوان الله ذکر کړ چې خادم همیشه ځوان یې بوډا سره اوسم نه خادم کوي نو ټیکنیکل معنا په څه باندې کوي په خادم خادم خپلتا ابرحو زبزن حتا ابلغا لا ابرحو معنا نه بپریدم لا ابرحو معنا نه بپریدم دا لګ زمبا لا ابرحو زبن پریدم دا صفا حتا ابلغا تر دې پوره چې زور سے گم مجمال بحرین آزاد جمع کې دو سمندرو دا او امزی حقبا یا بزدا تک کوم ډیر کلونا پکې هم پیر شنو ما ته خدای حکم کړی چې مجمع البحرین ته ورسي فلما بلغا کلچ دوان ورسیدل مجمع بینما غزائد جمع کے دو دوانو دریابو تا نسیا خوتوما دی دوانو یک خوتوما ماہے پر نو موسی علیہ السلام یو دبره پرتو غټه تیګه ناغي پیدا سي وې مرګري زبل نه وکم لګونه آرام وکم نو تاسو هغه ته پروت صحیح یوشع بن نون د دریاب ته ورنږدې شو زبا او دس کو نو دا او دس کو نو دا هغه دریاب د اوبو څخه قطرې دا د زمبیل پروت تا زمبیل وای دا زمبیل سامان په اوس بریکې زمانہ دا رسد بیگونه زمانہ دا زمبیل صحیح نو زمبیل کې دا خوراک پروت ډوډۍ په پته ده پکې دا ریت مې پروت دی څه شي ورید مې کباب خرشه مې پکې پروت دی هغه باندې یو قطره د اوبو ژوندې شه اځوند چې دنګ یو ووتا صحیح
خصوصا جنون اول خو دې ته حیران شو وای څنګه مې فوټو کړو لنچ واپس لاړو نو لنچ ټوپو دریاب ته او نه طرف ته دریاب ته ټوپو یعنی چې څنګه اوس دا مې روان دي نه تنه جوړیږي ورپسې چې مې روان دي څه جوړیږي ورپسې وبو کې تنال جوړیږي تنه یعنی هغه وبو کې یو بل یو څه راځي نه یعنی چې اوس فار ایگزامپل دوه غټه یی داسې اوس پای جوړیږي نو صحیح اوس د په تاسو کو سړی نورې ته شي بار ته خبره چې نه هیره شو چې موسی علیه السلام ته تاسو موسی علیه السلام ته پاتې ویزو مرګ دی دې زونه روان شو او چې لږ ساعت لړل موسی علیه السلام ورته وی مو خو ډیر سفر تر دې تیګي پورې کړو خو هغه یې دور نو ستړی کړو لکه دا دې تیګي خوانه چې روان شو دې سفر ستړی مکلم او لګي راته اوس ګوره دې بیا حکمت خداوند دی چې هغه کې ځکه نستړی کېدل چې لاتلګ ورده پاره اوس چې مقصد شاته پاتې مقصد څه الله تعالی ولا احساس ورکړو صحیح چې دې باندې سفر صاحب واپس یو ټرن واخلا یو ټرن واخلا سکرمنټو نه ډیر مخکې راغله ترواو کې دا واخد دې څنګه دا واونه او ايو دا واونه دیپا زمونږ دوستان یو وفات چې الله دې دې رحمت دې لوی وکیلو او یو بل وکیل سے اوس کو سیشن جج دی نو دا سیشن جج سے متعلق میں بل مشر وکیل ته مې دې چې همت وکړ چې دوستان له دعوت ورکړي وینه دې یو ځل همت کړو بس عمر کې ما یو ځل همت کړل صحیح نو ما هغه څنګه وینه چې ته عمر کې یو ځل چرګاړه کړو او موږ له دعوت را کړو موږ له دعوت را کړو او بس هغه در لپاره کافی ده ها ما څنګه چې به بس دا غیر د کیلنډر جوړ کړل ما هغه څنګه وې ته څه خبره کوي نه دا کوئی چې دا اده چرګ درو ده تاسو مخ کې اده چرګ نه درو صحیح او اوس چې هغه کارم تیر شو یو څه چې دا چرګ پکار نو موسی علیہ السلام ورته مرګریا زه خو وشي واستم لوګي فلما بلغ مجمع بینهما کله چې دواړه ورسېدل هغه ځای ته جمع کېدو د دې دواړو سمندرو ته نسیا حوتهما دواړو یې کما ایک پر فتخذ غونی ولا لاس پر لار پلا فل بارے په سمندر کې سربن سورنګ تاسو سورنګ وای تنل دنا فلما جاوزا کله چې دواړه تیر شو دا ځاینا قال لفتاه موسی علیہ السلام وی خادم قلت آتنا غداءنا ویراړه مونږ لا لنچ زمونږه غدا معنا لنچ غدا معنا لنچ عشاء معنا ډینر غدا معنا لنچ عشاء معنا ډینر نو دا لنچ وی لنچ راوړه لقد لقينا ويقينا لقد لقينا منگ ملاقشو من سفرنا دا سفر پلنا حاضا چدائے صدا نصبا ستنیوالی او لگے سر دی حصے دا تیگی نا دیکھ پا چرا روان دیو دی حصے دو تکلیف را کرم یو استلکرم بلے وجکرم قالا غورتوے ارائیتا قالا ارائیت او ارائیتا ویجی یاد دی یا لیدلی دی از اوینا الاسخرا چکل منگا ڈڑوالے و آغتی جتا فا انی نسیت الحوتا نمائر کرے میں وما سانیو الا الشیطان انویر کرے مانا دامے مگر شیطان ان اذکرا چیزیات کم واتخذ سبیلو ادونی ولا لا فلا پسمندر کے عجبا دیر عجبا قالا موسیٰ علیہ السلام ورطوئے ذالک ما کننا نبجے دغه ځای په مونږه لټو دا خبره ماته خدای کړې وه دا خبره ماته خدای کړې وه چې سې سبا دې مې خوړلې سبا دا ټوپ وي سبا دې مې خوړلې سبا دې ټوپ وي
قال ذالک ما كنا نبغي وی داما غیست داما غزائدے چی منگے طلب کو فرقد غلا آثار ما ندیرا واپس پا قدمونو قلوبان یو ٹرن واغستا یقصانها قصصا ان پا آغا قدمونو روان شو پا کم بانی تلیو پا آغا قدمونو روان شو واپس چی پا کم تلیو فوجدا عبدا من عبادنا پس دوارو مندو یو بند زمونگا د بندگان زمونگا ورکڑو مندتا رحمتا من عندنا رحمت جانب بلنا علم انبوت وعلمنا اتعلیم ورکڑو دتا ملت اللہ د جانب بلنا علما یو ناشنا علم تکوینی علم ناشنا علم مانا تکوینی علم دبا پروفیسیز دیرے دیلی سبے کو پیش گوئے بیرے رکھو دے قال له موسى نویدت موسیٰ علیہ السلام حل اتبعوکا آیا زستا تافالو کولشو علا ان تغلمنی دید پارا چتب مالا تعلیم را کے مما داغیس آغشینا غلمتا چتاقی تعلیم در پیشوی دے رشدن دا ہدایت پہ اعتبار یا درایت پہ اعتبار یعنی پا آغا انداز تعلیم برا کے چپا کم انداز تا تعلیم در پیشوی نوز دینا پتہ ہو لگے دا دیتا ہوئی آداب المتعلم مع المعلم چھ دا متعلم آداب سدی استاد سرا متعلم آداب استاد سرا سدی ننم بنے آداب دارے چھ استاد دا سبق شروع کئی نو داغت پا اجازت با شروع کئی استاد دا سبق شروع کئی پا پراکسی بیانے شروع کئی داغت پا اجازت نو کم مؤدب خلق چیوی سویلائی سرک دلتے وقت زمون پا دا درس کرا لی اردو کم راجی اس پر دانوی کے رسولو شبیلی ودو اردو آشپامان ازما جاب دا ناغدا سے کلچر ہونے سرے دے نامات بلزوی جی تاسو بلز درس ذکر کرو استاز دو فقی او کلاسی سانڈے بانی صاحب میں آو نو ویجیزا غیر شاملی دے شو میں تبکل شاملی دے زمون درسونو خمائی فری لیکن وہ نتیسوی ہے نپکر ریسٹرکشن جی ویجی آو را تا پتہ ہے آوے را تا پتہ ہے کوئی اسے تاسو درس کی ذکر کو چھے دا متعلم آداب دی معلم دا پارا نہیں دا اداو په حواله می تاسو کومه یقینا you will get a reward قال له موسى اتبعك نو متعلم بد معلم نے تاسو کې زجید تاسو درس کې شامل دي شي تاسو جی ما په حیثیت د شاګرد قبول شي چې ولې اسمعي غلا ان تعلمني مما علمت رشدا قال تعلیم در پیشوی دے قال خضر علیہ السلام وقوی انکا لن تستطیع مغی صبرات جس طاقت نشلر لما سرد صبر کولو تو بے صبریو کی اور بے صبری ان ایسنس زبا یوکار کم تب سوال نکی زبا یوکار کم تب ریز نکی صحیح تب خاموش پاتے نشی ذکر زمان دا فیل چلے دا سبق پہ گیر ران دے صحیح دا تفسیر درس دے کلے پکی غیر حاضری اکڑا نو بس لیم در بانی ڈیم کی پر ایک مشکل ہے شروع کو بیٹھی وہ غیر حاضری کیا پکے میں بیا لیمب ڈیم کی گئی اس فرید خان بانی ڈیم شکر کو دے کئی نہ تو شرشاہ اجازت ورکا شرشاہ خود کے جو جو کر جستا کا مرض پریر بیا کو آدم آدم نہیں کرے چاہ ستا کو نہیں کرے چاہ بس ہم نہیں کرے قال انك لن تستطيع معي صبرا يقينا تو هرگز بطاقت نہ ما سرد صبر کولو اس دا خضر علیہ الصلوۃ والسلام پس بنیاد بتوی چته بطاقت انشل ما سرد صبر کولو ذکر ته معلوم ہوا چې دا پیغمبر د شریعت دا پیغمبر د شریعت او پیغمبر د شریعت خلاف کار ویني د خاموش نه پاتې کیږي پیغمبر چې شریعت وایلیشن کوم ځای ګوري د خاموش نه پاتې کیږي او دغه وجه چې د حدیث مونږه تعریف کو داوري کو د پیغمبر د حدیث مونږه تعریف کو قول النبی د پیغمبر خبره او فعله د پیغمبر عمل او تقریره یا د سایلنٹ اپروول خاموش توثیق خاموش توثیق نو خاموش توثیق حدیث ته د خاموش توثیق معنا دارا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو مسلمانو کته په یو کار کولو او خاموش پاتې شو سه اونې وی دا توثیق ته چې دا کار جایز دی کله پیغمبر په ناجایز باندې خاموش نه پاتې کیږي
صحیح دا پیغمبر شناخت چې دې په ناجایز باندې خاموش او ځکه خاموش نه پاتې کیږي چې دې په وګوره مونږ په یو کار خاموش پاتې شو د څه د وجې مونږ یو کار چې فرید خان کوي د په ناروا د څه فار ایگزامپل خدای نه بل ساتي نارواونه چې د په ناروا اوس ورته ویل څه کنه چې چرګ ناروا چرګ کا انتظار دی چې چرګ ډوډۍ الله کې صحیح اوس د پیغمبر دغه مفاد ویني د پیغمبر دغه مفاد ویني یا مثلا یو سړی وایي چې کار خدای شرشا ناروا کوي صحیح اوس ورته ویل ځکه نشو چې دغه بس ټوپک ورسره دی یا پستول ورسره دی صحیح او دغه جذباتي سره دی اوس داس کوي یا باندې د مرګ دی یاري یا د زخمی کېدو دی یاري هغه ناروا ته نه د پیغمبر دغه پروا نه چې چا پیډو او دا کامیابی شو زه شهید شوم دا بل پروايم نه چې د مال کړه کړه 500 روپیا راکې یا 100 روپیا راکې یا کله تر وړای نو نه دا هغه تقاضا وی نه دا تقاضا وی دا کمپرمایز دي دوه کارونه لپاره کې ا کمپرمایز سره لپاره کې د دوه کارونه لپاره یا د مفاد لپاره یا د غیر او پیغمبر نه مفاد لري نه یې لري د دې وجه او په یوازې ځان ټول دنیا ته مقابله کوي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصوات الوقت وانا لوانا النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين